دی بنو اسرائیلو کې یو بغیه زنانه وه بد عمله زناکاره زنا د الله څومره بدې شي خو یو ځل یې د سپي خدمت کړی د سپي خدمت څه دی لاره باندې روانه او تږي شوې وه او ویل ډېره تکلیف کې وه و یو لرې ځای کې یو کنده ورته میلاو شوله ویې کتل اوبه پکې وې خو د راوښکو څه انتظام نه و داسې ورسم لاسته په دې اوبو باندې څنګه چې حیوان اوبه څکي دغسې دې اوبه وڅکلې چې راپاڅېدله خوشحاله شوه چې ویې کتل یو سپی دی ژبې را ایستلې ده وی دې ښځې وویل چې دا خو زما نه هم زیات تږی دی دا به څنګه اوبه څکي زه خو ورکته کېدی شوم وی خپل پیزار راویستو پیزار راویستو او دا پیزار یې راواغستو او دې کې د خپل لوپټور واچوله او ورښکته یې کړله ورښکته دی کوی ته او دې نه اوبه راواغستلې نو په پیزار کې به څه اوبه راشي بس د سپي ته به د خوله کې وراچوي بیا یې ورښکته کوي او بیا یې وراچوي او سپي خپل اوبه وڅکلې او لاړو لکه یو خوځوله نبي علیه السلام فرمایي د دې عمل په وجه باندې شکر الله لها او غفر الله لها ادخلها الله الجنه الله تعالی وبخله جنت ته یې ولېږله خدمت خلق څه مې ویلو خدمت خلق د خلکو خدمت وکړي خلق انسانان نو د مخلوق خدمت وکړي او دا په ښه جذبه باندې ګاونډي دی مور پلار دی حتی حیوانات دی دا تیم کم د جزاغه حدیث ویما حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه فرمایي د انسانانو د مخلوق په خدمت الله دومره خوشحالیږي کنه نبی علیہ السلام وی جابر نه حدیث روایت دی رسول الله فرمایي په خوا یو سړی و بنو اسرائیلو کې د کور نه راووتو چې کله راغی په لاره کې نو که ستاسو خیال دا مخامخ بوټی راښکته شوی دی نو داسې په دې لاره باندې چې روانو نو داسې یو ونه وه د هغې دا څانګې راښکته شوي نو ده دا سره یې ووهو وی دا ورته ودرېدو چېرې دا خو سبا بل سړی هم راتلی شي دا سترګې وله ونه وهي کور ته لاړو لور یې راواغستو هغه سړک یې کټ کړلې خو کور ته یې نه وړلې پردۍ وې که نه نو هغه پټي ته ور واچولې چې د چا ویې بیسي نو پردی شی به کور ته نه وړو ورکوټی عمل دی که نه نبي علیه السلام فرمایي څه وایي وایي دومره لوی عمل یې وکړو چې فغفر الله له وشکر الله له وادخله الله الجنه د دې عمل الله دومره قدر وکړو چې الله ورته ټول ګناهونه معاف کړل او فیصله د جنت وکړله د دې ورکوټي عمل به دا جنت ته ځي مخلوق خدمت داسې کول پکار دي اول حدیث مشهور حدیث دی چې پخوا نبی علیه السلام په دې بنو اسرائیلو کې یو بغیه زنانه وه بد عمله زناکاره زنا د الله څومره بدې شي خو یو ځل یې د سپي خدمت کړی د سپي خدمت څه دی لاره باندې روانه او تږي شوې وه او ویل ډېره تکلیف کې وه و یو لرې ځای کې یو کنده ورته میلاو شوله ویې کتل اوبه پکې وې خو د راوښکو څه انتظام نه و داسې ورسم لاسته په دې اوبو باندې څنګه چې حیوان اوبه څکي دغسې دې اوبه وڅکلې چې راپاڅېدله خوشحاله شوه چې ویې کتل یو سپی دی ژبې را ایستلې ده وی دې ښځې وویل چې دا خو زما نه هم زیات تږی دی دا به څنګه اوبه څکي زه خو ورکته کېدی شوم وی خپل پیزار راویستو پیزار راویستو او دا پیزار یې راواغستو او دې کې د خپل لوپټور واچوله او ورښکته یې کړله ورښکته دی کوی ته او دې نه اوبه راواغستلې نو په پیزار کې به څه اوبه راشي بس د سپي ته به د خوله کې وراچوي بیا یې ورښکته کوي او بیا یې وراچوي او سپي خپل اوبه وڅکلې او لاړو لکه یو خوځوله نبي علیه السلام فرمایي د دې عمل په وجه باندې شکر الله لها او غفر الله لها ادخلها الله الجنه الله تعالی وبخله جنت ته یې ولېږله په دې عمل باندې نو خویندو میندو موږ ټول عام طور دا پښتانه موږ د څارو خدمت په دې کونه کې زنانه کې د دې غویانو د ګډو بیزو خدمت په مینه کوئ په دې کې جنت ته جنت که تاسو د دې بالفرض د خپل څارو خدمت په مینه کوو چې دا څارو خدمت ځکه کومه چې ما له پی هم راکوي خو دې ته خو ضرورت دی که نه په ټیم د اوبو انتظام کوه بعضې زنانۍ دا څاروي به دا اڼاری کوي او دا به نه ورځي یا به تږی شوی به وږی شوی دې خدمت کوو چې د سپي په خدمت الله تعالی جنت ورکوي نو د غوا او د ګډې بیزې په خدمت به الله جنت ورکوي نو خدمت خلق او سره الله دې توفیق ما مخکې سوال وکړو چې الله دې موږ توفیق د تهجد راکړي نو تهجد ته پاڅېدل په دې باره کې یو خبره کوم بیا د ایتونو ترجمه به کوم ټیم ختم هم دی هغه دا دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د ډېر ټول صحابه د اسمان ستوري دي خدا خو ډېر مبارک صحابي دی او د رسول الله اوښی هم دی د ښځې وروری دی نو د کور سړی و د نبي علیه السلام سره ډېر نږدې ژوند تېر کړی دی خوب یې لیدلی و خوب یې څنګه لیدلی و دا خوبونه ګوره ټول کله کله سړی ډېر ښکلی خوب وویني خو هغه خوب ډېر خطرناک وي او کله ډېر سخت خوب ویني دا خوب ډېر ښه تعبیر وي خوب یې څنګه ولیدو خوب مې داسې ولیدو وایي د شپې سترګې مې پټې شولې په هغه زمانه کې یو داسې وه چې ما کله واده نه و کړی ما به شپه په جومات کې کوله بیا مې واده وکړو نو کور ته رالم نو عمل کې لږه سستي رانه رالله شپې مې خوب ولیدو و زه یم دوه فرشتې دي یو مې ښې طرف ته ولاړه ده او بله مې ګس طرف ته ولاړه ده ما د دې لاسونه نیسي او زه روان کړی ما یو غوټه کنده ده لاندې پکې اور دی وایي ما ته و چې دی جهنم دا جهنم دی تا ورته وراچو
زه ویرېدلم چې ما څه ګناه کړی دی چې دا ما دې جهنم ته وراچوي. وایي زه ورته یم چې مې وراچوئ، دا فرشتې ورته ما ورغورځوي. وایي زه په تیزه تیزه چغې کوم چې استغفر الله استغفر الله من النار اعوذ بالله من النار. دا استغفر الله اعوذ بالله ویمه د دې ذکر په وجه باندې دې فرشتو زه پرېښودلم. سارې راغې خپلې خور حضرت حفصې ته و چې دې خوب به څه مقصد دي، زه خو نه پوهېږم. ویل ما نه تپوس ولی کې نبي علیه السلام ناست دی، ورشه تپوس دې وکړه. وی رالم د نبي علیه صلات وسلام خواله. مې یا رسول الله سلم بیګا مې داسې خوب لیدلی دی. نبي علیه السلام ورپسې وخندل چې عبدالله ډېر ښه سړی خو چې د شپې دا مونځ یې نه پرېښودی. دې څه مطلب و؟ دې مطلب دا چې تا د عمل پرېښی دی نو الله تعالی دله تنبیه درکړله چې مه کوه، دا خو سړی د اور نه بچ کوي دا قسمه عمل. نعم العبد عبد الله لو کان یصلي باللیل. ډېر ښه سړی خو ارمان کې د شپې دا مونځ یې نه پرېښودی. د صحابه کرامو ردینه دې ته دأب الصالحین وایي. ښه دأب الصالحین زینت الصالحین. څنګه چې زنانه په سرو زرو په کړو په والو په امیلونو په نیکلسو جمرو باندې ښایسته کېږي، نو ګوره انسان دا په تهجدو باندې ښایسته کېږي. الله دې موږ له دې توفیق راکړي چې موږ یې شروع کړو. دا ډېر ګران کار هم دی، محنت پکار دی. او د دې سره سره یو خبره بله کومه، په یو پسې بله رایادېږي، خو یو اخیره کوم هغه دا ده چې د الله رب العالمین د تعلقو ما ځان سره ډېر حدیث لیکلی دي، خو زه په دې کې صرف یو حدیث وایم، هغه دا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، او دا د حضرت انس نه هم دا حدیث نقل لی او د حضرت ابو هریره نه هم نقل لی، دواړو صحابو نه نقل لی، او دا دواړه د پیغمبر علیه السلام نه حدیث نقل کوي او فيما يرويه عن ربه عز وجل، چې نبی علیه السلام د الله نه نقل کوي. دې ته حدیث قدسی وایي. حدیث قدسی څه وایي؟ واذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا. دا د الله تعلق دی. وی بنده چې راته یو لویش را نږدې کېږي نو زه ورته یو ګز ور نږدې کېږم. نو الله ته چې موږ نږدې کېږو نو الله به موږ ته را نږدې کېږي. دویم واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. چې څوک راته یو لاس را نږدې کېږي زه ورته داسې دوه لاسه، باع دی ته و چې دوه لاس کولاو، زه ورته دوه لاسه نږدې کېږم. او بیا و اذا اتاني يمشي اتيته هروله. چې څوک راته پیدل راځي زه ول په منډه باندې ورځم، په منډه الله زه ول ورځم. په دې پوه کوم. او بیا په حدیث کې د ابو هريره حدیث کې پکې دا دی چې حتی چې زما څخه کله بیا د مینه شروع کی، نفل کوي، دا عبادتونه کوي او دا په نوافلو ماته نږدې کېږي، نو حتی احبه زه ورسره بیا مینه شروع کړم، مینه ورسره شروع کړم، الله ورسره مینه شروع. نو فاذا احببته چې کله ورسره مینه شروع کړم نو الله څه وایي؟ كنت سمعه الذي يسمع به. زه غوږونه جوړ شم چې بیا په دې غوږونه اورېدل کوي. وبصره الذي يبصر به. زه سترګې جوړې شم چې په دې لیدل کوي. ويده التي يبطش بها. لاس جوړ شم چې په دې لاس رانیول کوي. ورجله التي يمشي بها. خپې جوړې شم چې په دې خپو باندې بزي. الله خو زمونږ سترګې نه جوړېږي، الله زمونږ غوږ نه جوړېږي، الله لاس نه جوړېږي، الله جسم نشته، الله د انسانانو په شان نه دی، بلا تشبیه او بلا تکیف او بلا تمثيل الله دی. دې مطلب دا دی چې دا به په سترګو باندې بیا هغه کار کوي چې په هغې زه خوشحالېږم، په غوږ باندې به هغه څه اوري چې زه پرې خوشحالېږم، په لاسو به هغه کارونه کوي چې په هغې باندې زه خوشحالېږم، د خپو نه به هغه کار الله علي په هغې به زه خوشحالېږم. دنه به څه جوړېږي؟ ولي الله به ترې جوړېږي. لہذا چې زمونږ نه د الله دوستان دا جوړېږي، موږ به د هغې دپاره دا محنت کوو، او دا محنت چې شروع کړو نو الله به راسمي